الحمدلله دا د محرم الحرام میاشت او په لسم محرم چې عاشوره ورته ویل کېږي په دې ورځ باندې روژه نیول دا یو مستحب عمل دی او دا یو نفلي روژه ده خو د دې ډېر فضایل دي. حدیث کې راځي چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکې مکرمې نه هجرت وکړو مدینې منورې ته، نو نبی رسول الله السلام په مدینه منوره کې یهودو وکته چې هغوی د لسمې عاشورې روژه نیوله. نبی رسول الله تپوس وکړو چې تاسو ولې د دې ورځې روژه نیسئ؟ هغه یهود وویل چې موسی علیه السلام ته الله جل جلاله په دې ورځ باندې د فرعون نه نجات ورکړو، دریې عبور کړو، د هغې په برکت سره د هغې په شکر کې مونږ د لسم محرم روژه نیسو. نبی رسول الله السلام فرمایل چې د هغه په متابعت کې نه د هغه په موافقت کې زه د عاشورې روژه نیسم. او نبی رسول الله دغه روژه ونیوله او بیا وفرمایل که آینده کال ته ما د الله جل جلاله زندګي راکړه نو زه به د لسم محرم سره نهم محرم هم شاملوم، دې وجې نه چې د یهودو مخالفت راشي. نبی رسول الله السلام هر وخت کې د یهودو مخالفت کړی. دویمه خبره ده چې یو روژه د عرفې ده او یو روژه د عاشورې ده. د عرفې په روژه باندې الله جل جلاله د 2 کالو ګناهونو د یو رستنی او یو مخکینی کال ګناه چې کوم صغیره ګناهونه دي الله جل جلاله هغه معاف کوي. او چې کومه روژه د عاشورې ده د لسم محرم الحرام د الله جل جلاله د دغې ورځې په روژې سره د 1 کال صغیره ګناهونه معاف کوي.